الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو کورمیوالو شکریا ادا کوم چې هغوی موږ سره اعتکاف کې واقعا بھرپور تعاون وکړلو، هم مالی هم جاني، و خاص کر دسترخوان امام حسن توره را کیندي و مدرسې کوم طلبه کومه کمیټې دی موږ سره څه ویلوړو دلته موږ سره خدمات وکړلو، هغه شکریا ادا کوو. نن الحمدلله مو اخري رجمات چې اعتکاف علاوه کوم هغه اعمال هغه پوره شولو، اخري رجمات مو ته لګولی دی و الحمدلله دا څو ورځې چې کوم رجمات 3 رجمات یې وشول، 3 سحري وشول، ښه بهترین انداز سره متعاکفینو ته خپل حق ورسېدلو، بهترین طعامو ته میلاو شولو. انشاءالله ټوله ښه خوشحاله دي او دعا کوو چې پروردګار الحمدلله دغه خپل اعمال خپل درګاه کې قبول منظور وګرځوي. او چا څه موږ سره تعاون کړی دغه دسترخوان کې مالي تعاون یې وکړو، پیسې مو ته راوستولې، بهر ملکو راوستولې، قطر کې مو کوم چنده کړي وه خصوصي مو دپاره، پروردګار هغوی نه دغه نظرات خپل درګاه کې قبول منظور وګرځولی کې، پروردګار خپل در نه د خپلې پراخې نصیب وګرځولی کې، پروردګار ټول کامیاب و کامران وګرځولی کې، پروردګار ټولو حقداران غری کې رحمت کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. یقینا نن کوم اعتکاف هغه اختتام پذیر شولو، 3 ورځې 2 شپې، تقریبا څه پاسه یا څه کم 1500 کسانو دي کې کوم شرکت وکړو، څه اکثریت د جوانانو و نوجوانانو. اول خدای څخه خدای ته دعا ده کوو چې خدای مونږ د اعمال قلیل عمل دی، نقیص عمل دی، ته کامل و مکمل کې مونږ قبول و مقبول وګرځولی کې. و دې کې څو سوشل اکټیویسټ کوم دي هغه ابرار جان دی، دلاور دی، عدنان دی، علي افضل افضال راغلی و، هغه نه شاهد و، ریډیو والا ناصر کیمرامین و، جانان، خدای دغه ټولو توفیقات خیر کې اضافه وکړي. و دې سره بالخصوص دعا کوو دسترخوان امام حسن مصطفی جمله رکینو ته و بالخصوص ریاض هغه څه هغه دې سره شانه بشانه شپه ورځې ځان یې وکړله، تعاون بندوبست کې چې کوم دوی منډې تړې کړي دي. و بیا دې سره یوه مو خارجه کومه کمیټه وه چې هغې کمیټې ممبرانو کې کوم مواجس اجیان وه، خصوصا رؤف اجي چې هغوی هر حوالې سره ډونیټ حوالې سره هم تعاون حوالې سره کوم مدد دوی وکړو، د ملګرو وکړلو. و بیا اداره تبلیغات ایران علي سرپرستی کې هغوی کوم تعاون وکړلو. دوی ته دعا کوو خدایه معتکفینو دعا نه دوی شامل حال وګرځولی کې. او دې سره سره کوم ډونرز دي هغه قطر کې و، یورپ، امارات، استرالیا، یورپ، مختلفو ځایو کې، پاکستان مختلف ځایو کې، یا خود معتکفینو کې یا کومې علاقې والا خلکو چې هغوی نظرات اخیستي وو، یا هغوی ته دعا کوو چې خدای هغوی روزه د حلال زیاته وګرځولی کې. سید سلطان څه هغه رشیا نه کوم مدد وکړلو، خصوصا د وارې دسترخوان دپاره هغه اوښ هدیه کړی و، خدای خپل در کې ونه قبول و مقبول وګرځولی کې. او نن چې کوم مو اخري اعتکاف اخري یعنی افطار دی، هغه کې تقریبا 1000 پلس کم و بیش د کسان شرکت وکړي کوي افطار کې، چې هغه یا دغه ډونرز برکات واجب نه دی ویلې چې هغوی چې خپل کسان به رسي، خدای ټولو روزه د حلال زیاته وګرځولی کې. و دعا ده کوو چې خدای مسجد سره، خدای کور سره، اعتکاف سره، عبادت سره، سجدو سره، ذکر و اذکار سره پروردګار مو متصل وګرځولی کې. و داسې مزید مو ته د اعتکاف و توفیق نصیب وګرځولی کې. و دور تعداد مثلا دا چون که اتم اعتکاف 2007 نه دا شروع ده 2024 باندې دا اتم اعتکاف ده، تقریبا تعداد هر کل نزدیکی که دور 1500 تقریبا دا تعداد و درو شاتو که و څه کنټرول یا سخت، البته دور کنسترکشن کوراو کې شروع ده. و بیا ان شاء الله آینده ته به دین ښه رونق پیدا کی. ان شاء الله دا قوم ته یو خوشخبری وي، خصوصا مسافرین چې چا مزمدات وکړو چې دای مغوی به دولت و د مغوی تعاون سره و مالی تعاون سره و، خصوصا کمیټې والا مو د اندرونی کومه کمیټې بیرونی دسترخوان ټولو بیله بیله نامې خستله واس نه بهر وي. خدای ته معلومی دي د پروردګار چون که علیم و بذات صدور ده. خدایا دنیا و آخرت عظیم اجرات نصیب کی. مو سره څه شته نه، خدای ته خپل فضل نه کرم نه دوی ته شامل حال وګرځولی کړي، دوی ته د عزت زندگی نصیب وګرځولی کړي. امین یا رب العالمین. والسلام علیکم.